صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظیم. د مبارک میاش رمضان مبارک میاش دی که الله رب العزت د انسان عبادت ته ګوري او الله رب العزت په لږ عبادت باندې راضي کیږي. نو دا مبارک میاش ډیره عزتمند او قدرمند میاش ده او په دې کې بیا خصوصا اخیره عشره دا ډیره زیاته قیمتي ده. لکه حدیث کې راځي عائشہ رضی الله تعالی فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د اخیره عشره کې عبادت ښه زیات کو. لکه رمضان مبارک کې بم نبی علیہ السلام عبادت زیات کو، خو آخره عشره چې بشوه په دې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه زیات عبادت شروع کو او ډېر عبادت به کو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان مبارک لومبنۍ عشره رحمت ته، دویمه مغفرت ته او دریمه د جهنم نه خلاصي ده. نو جهنم د خلاصۍ د عشره شروع شوې ده. بل حدیث کې عائشہ رضی الله تعالی فرمای چې آخره عشره به شروع شوه، نبی علیہ السلام به ملا عبادت لپاره وتړله او ټوله شپه به عبادت کو او خپل کور والا به یې یخول او بسترې ته چې کومې تشریف به نه راوړ. نبی علیہ السلام معمول دا و چې ټوله شپه به عبادت کو، لیکن رمضان مبارک کې به د عبادت نورم زیات کو. لکه څنګه چې عائشہ رضی الله تعالی په یو روایت کې فرمای چې ما ته دا یاد نه چې نبی علیہ السلام به د رمضان مبارک نه علاوه ټوله شپه عبادت کو یا د رمضان نه علاوه ټوله شپه به قرآن شریف تلاوت کو. سارا پورې به نبی علیہ السلام تلاوت کو، عبادت به کو او یا چې کوم دی رمضان مبارک مکمل میاش دا به روجي نسلی. نو دین دا معلومه شو چې نبی علیہ السلام معمولات به په خپلم زیات کول او خپل کور والو باندې به هم معمولات زیات کول چې پوره د عشره کې به بسترې ته چې کوم تشریف نه راوړو. نو دې کې خپل کور والا هغه به یخول. بیا رمضان مبارک کې به د آخره عشره کې اعتکاف دا به چې نبی علیہ السلام فرمایو. عائشہ رضی الله فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په آخرنۍ 10 ورځو کې اعتکاف به فرمایو او تر دې پورې چې الله تعالی سره ملاقات وکړو. نو هغې پورې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخره 10 ورځې په جماعت کې اعتکاف فرمایو. بیا دغه د رخصتېدو نه وروستو ازواج مطهرات دیو به خپل کورونو کې اعتکاف کوو. نو اعتکاف دا چې سنت دی، ټول محلې والا یو کس خامخا اعتکاف کې کېناسته پکار دی چې یو کس هم کینی پورې محلې والا، نو دې باندې ټول ګناهګاریږي. محلې نه یو کس خامخا د اعتکاف لپاره کېناسته پکار دی او چې د الله تعالی عبادت کوي، ذکر اذکار کوي او د جمعات نه بغیر د طبیعي عذر نه بغیر نه دی واته پکار چې څه تقاضا وغیره هغې نه بغیر نه دی واته پکار. اعتکاف د دې نوم دی چې سړی خپل ځان الله تعالی ته حواله کړي، الله تعالی په دربار کې پریوزي او الله تعالی عبادت کوي، د هغه نه غواړي، د هغه رضا کارونه کوي چې هغه په څه باندې راضي کېږي، هغه د رضا کارونه کوي. د لیلة القدر شپه دا په د آخري عشره کې ده. د لیلة القدر دا د 1000 میاشتو نه غوره ده. سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر دا الله رب العزت د دې باره کې پوره نازل کړلی چې برکت والا شپه د 1000 میاشتو د عبادت نه دا زیاته غوره ده. دغه شانتې په سورة دخان کې الله رب العزت ارشاد فرمایي چې من قسم دی په دې کتابي چې دا حق واضح کوونکی دی او موږ دا په مبارکه شپه کې نازل کړلی. نو مبارک شپې نه دغه لیلة القدر شپه مراد ده چې د دې ثواب د 1000 میاشتو نه عبادت نه زیات ثواب دی.
سنن ابن ماجه کې حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان مبارک میاشت کې یو شپه ده لیلة القدر چې هغه د زرو میاشتونه بهتره ده، د هغې خیر نه څوک محروم نه پاتې کېږي مګر هغه چې هغه واقعي د خیر نه محروموي. نو دا میاشت دې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات عبادت کوه او دغه شپه به تلاش کوله، او بل حدیث کې هم دا راځي چې دا ناتکۍ شپو کې تاسو تلاش کوئ، لکه 21 شو، 23 شوه او 25 شوه، 27 شوه او 29 شوه. نو په دې شپو کې خصوصا زیات عبادت کول، څومره د چا توفیقي دومره دې شپو کې عبادت کول، ذکر اذکار کول، دعاګانې غوښتو. دغه میاشت کې دا خاص ورځ چې دغه چا نصیبه شوه نو زرو میاشتو عبادت ثواب ورته میلاو شو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو اې د رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرې دا مبارکه شپه ما ته نصیب شي نو زه څه دعا وغواړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله تعالی ته معاف کولو والا کرم والا معافي خوښی نو ته ما معاف کړي، دا دعا غواړه. نو محدثینو د دې آخري عشرې متعلق ډېر شي حدیثونه جمع کړلي، هغې ټولو نه دا معلومیږي چې دا مبارکه شپه دا ناتکۍ شپو کې ده، او دا ضروري نه چې په کومه هر یو کال بچې یو ناتکۍ شپه نه، دا منتقل کیږي او دې په ټولو کې چې الله تعالی موږ ته دا ښکاره کړي ده دې کې زموږ خیر دی، ولې چې موږ تاسو به عبادت کوو، د الله تعالی طرف ته به چې رجوع کوو، د هغه چې د ثواب امید به ساتو او د هغې ثواب حرص به موږ تاسو کې هغې کې به یو بل نه مخکې کېږو، نو دې منې الله رب العزت ډېر زیات خوشحالېږي. او بیا خصوصا د 28مه شپه دې کې زیات امکاني، نو په دې 28مه شپه کې موږ خصوصا اهتمام وکړو د عبادت کولو چې خپل رب کم کار منې راضي کېږي، ذکر تلاوت عبادت توبه او استغفار منې دا وکړو او الله تعالی نه وغواړو. چې څوک اعتکاف کې ناسي نو هغوی دې هم عبادت کوي، او چې څوک اعتکاف کې نه نو هغوی له هم پکار دي ټوله شپه عبادت نشي کولی. نو څومره الله تعالی هغه له توفیق ورکړی د آخرې عشرې ټولو شپو کې، بیا خصوصا ناتکو شپو کې چې د الله تعالی عبادت کوي، ځکه چې دا دومره عظیم نعمت او دومره عظیم ثواب د دې نه چې څوک محروم پاتې څومره غټ نقصان او څومره چې د هغه خساره وشوه. موږ تاسو ګورو که چا دکان کې چې هغه نقصان وشي 100-1200 روپو د لاک روپو نه څومره غټ نقصان ګڼي چې ما پلان کې ټایم کې دکان کولاو کړی دومره مال رانه خرڅ شوی، دومره ګټه مې کړوه او کولاو مې نه کو نو دومره نقصان مې وشو. دغه شانتې زموږ ستاسو نیکو دام چې دا سیزن دی، دې سیزن کې موږ تاسو یو بل نه وړاندې شو او دا آخرې لس ورځې خاص عبادت کې تیر کړو او خپل رب راضي کړو چې الله رب العزت زموږ دنیا هم ښایسته کړي او آخرت هم ښایسته کړي، زموږ ګناهونه هم معاف کړي. الله رب العزت موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان